امیر صاحب د ټولو ناول خلاصه خپل ځان تعارف وکړه او بیا راته دا ووایه چې دا په سوشل میډیا باندې کم نوجوان نسل بیا خاص کر د ټیک ټاک باندې کم نوجوان نسل ډېر تبعی طرف ته مخ دی نو دې له نوجوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما تعلق جماعت اسلامي سره دی او زما نوم چې کوم دی عبدالجمیل صافي دی د ان سی 49 چې کوم دی عامل یم د دې دا خو چې کوم ډېر زبردست سوال تاسو وکړو او ډېر زبردست خبره تاسو وکړه ځکه چې نن سبا چې کوم ماحول دی د ټیک ټاک حوالې سره خو چې کوم دی دا خبره ده چې نن سبا چې کوم ټیک ټاک کې کوم پروګرامات کیږي یا مثال په تور چې کوم د اصلاحي چې کوم د شور کیږي یا نور داسې چې کوم د ډمتوب ګډاګانې پکې خلک کوي نو زما په حساب باندې چې دا کوم شور کیږي نو دا خو لکه دا نوجوان طبقه چې کومه ده دا مکمل د طبعي طرف ته روانه ده او دې سره سره ورځ په ورځ چې کوم دی د دوی ماحول ګنده کیږي او د هغې نتیجه بیا دا چې مثال په طور یو ځای کې چې کوم دی وایي دومره کسان مړه شو او شوکې وکړه او پلانکې وکړه او دسنکې وکړو دې سره چې کوم دی دقسې ماحول جوړیږي او د ملک او د نوجوان طبقې د حالات خرابیږي زه به دا ووایم چې دغه چې کوم استعمال دوی کوي او دغسې غلط استعمال کوي د دې په ځای چې کوم دی قرآني آیاتونه پکې استعمال کړي د دې سره سره چې کوم دی حدیثونه پکې بیان کړي نو دې سره به چې کوم دی زموږ معاشره الحمدلله ډېره مخکې لاړه شي او ډېره ښه رزلټ به ښکاره شي ځکه چې دا ماشومان چې کوم دي چې کوم نوجوان نسل دی نو دوی دپاره چې کوم دی یو ښه پیغام ورکول پکار دي که چېرته دغسې پیغامات موږ ورکوو لکه مثال په طور د کلاشنکوف شور یا د شرابو شور یا د ډانسونو شور نو دا به زموږ معاشره ډېره زیاته خرابه کړي او د دې په ځای چې کوم دی ښه مزېدار چې کوم دی ماحول جوړول پکار دي او دا پاکستان چې کوم دی زموږ پاکستان دی او دا الحمدلله ښایسته پاکستان دی ښایسته ماحول چې کوم دی جوړول پکار دي او زموږ کامیابي انشاءالله په جماعت اسلامي کې ده او جماعت اسلامي کې چې کوم نوجوان طبقه ده الحمدلله د هغوی به د قرآن او د حدیث نه ثابتې خبرې کوي تاسو ته او نه به تاسو ته چې کوم دی د نورې چې کومې پارټۍ دي مختلف پارټۍ دي نو هغوی کې که تاسو وګورئ د هغوی په جلسه جلوس کې چې کوم دی بغیر د ګانو بجانو نه یا د ډمتوب نه بل هېڅ قسم دغه نشته او زموږ د جماعت اسلامي الحمدلله تلاوت کلام نه به چې کوم دی آغاز کیږي او بیا د هغې سره سره چې کوم دی د حدیثونو خبرې هم پکې کیږي د حدیث نه بعد چې کوم دی تاسو ته خبره کوي نو زه تاسو ته دا وایم چې کوم نوجوان نسل دی او کوم نوجوان طبقه ده نو دوی چې کوم دی زر ته زر د جماعت اسلامي سره خپله رابطه وساتي او دوی کې د شمولیتونه وکړي او د دې سره سره چې کوم دی د دوی ماحول به ښه شي او د دوی حالات به ښه شي او خوشحالي به ښه شي جماعت اسلامي خوشحال پاکستان هم چې کوم دی زموږ پروګرام شته او الحمدلله ډېر ښه رزلټ دی او ښه دغې دی ځکه چې زموږ د مشرانو نه موږ ته دا پیغام دی چې ټول نوجوانانو ته ښه پیغام ورسوئ